علما فرمایي چې د قران کریم په آیاتونو کې انسان غور وکړي نو د پردې متعلق په درې قسمه احکامات ته معلوم شي. اولنې حکم حجاب بالبیوت، چې ښځه د خپل کور په چار دیواله کې اوسېږي نو دا به محفوظ وي، د دې عزت د دې ناموس په محفوظ وي او خپل کور خپل جنت وګڼي. د عباداتو په وخت کې عبادت کې مصروفه، د عباداتو نه علاوه اوقاتو کې د کور په کارونو کې مصروفه، د خاوند د بچو په خدمت کې مصروفه. نو داسې ښځې د الله په نزد باندې ډېر لوی اجر حاصلوي. نو یو ته وایي حجاب بالبیوت چې په کورونو کې دی په پرده کې اوسېږي، او قرآن عظیم الشان کې هم دکه حکم دی وقرن فی بیوتکن، کورونو کې اوسېږي محفوظ به. دویم قسم پرده حجاب بالبرقع، کو د ضرورت په بنیاد باندې ښځه د کور نه وځي، مړی ژوندي لځي، ډاکټر لځي، ضرورت د پاره بازار ته ځي سودا راوړي، نو بالکل گنجائش تا وتی شي. خو لیکن یدنین علیهن من جلابیبهن، داسې برقې او داسې صادر به اچي چې د سر د ویښتو نه واخله د خپو د نوکانو پورې مکمل پټوي، نو دا ښځه به محفوظ وي. خو د دې خلاف ورزي کوي نو د عزت حفاظت پې نه کېږي. بیا نو حیانا کې زنانه به دې باندې عمل کوي چې اوزې ښکلې غټې بورقې اچولې وي، کولاوې بورقې، غونډه پکې پټه وي، لاسونو ته دستانې اچولي، خپو ته جرابې اچولي. په ګرمۍ موسم کې هم اصل کې د هغې پس منظر د آیاتونه دي. خپل عزت ګڼي، خپل عزت یو لوی جوهر او نعمت ګڼي، ځکه د عزت حفاظت کوي. دریم قسم حجاب بالعذر، د عذر په وجه باندې زنانه باندې د یو دوه سیزونو گنجائش تا چې ښځه د ضرورت په وجه باندې چې کله کار کوي یا بار وځي نو نه چاہتے ہوئے د هغې چهره یا کم از کم سترګې او د لاسونه مړوندونو پورې دا ښکاره شي، پیسې چاله ورکوي یا اخلي، یا د کور کار کې مصروفه ده نو لاسونه او خپې د دې ګیټو پورې دا ښکاري، چهره ښکاري، نو د دې گنجائش تا. خو لیکن مفسرینو ټولو لیکلی دي دا په هغه ځای کې گنجائش چې چرته د فتنې خوف نه وي، په ګناه که دا واقع کېدو خطره نه وي، نو بالکل کو لاسونه مړوندونو پورې ښکاره شي نو خیر دی. خو نن سبا د فتنې دور دی، کو مخ مکمل ښکاره شو نو 100% د فتنې په کې واقع کېږي انسان. لاسونه خپې کو ښکاره شي او مخ پټ وي نو دومره عجیبه مزاج زمونږ د خلکو او زمونږ د معاشرې جوړ دی. په سوشل میډیا باندې دومره عیاشي، دومره عریاني، دومره فحاشي عام ده چې انسان د زنانه لاس او خپو ته وګوري د غونډ جسم اندازه ورته وشي. دومره زمونږ د سترګو نه حیا تلې ده. نو اوس زنانه باندې فرض ده دی کو خامخا د ضرورت په وجه دا د کور نه وځي نو داسې برقه به اچوي چې د سر نه در خپو پورې مکمل پټوي چې لاسونه او خپې هم څوک ونه ویني. دلته فقهاو یو مسله لیکلې ده چې برقې نه مراد داسې برقه ده چې د زنانه زینت ښکاره نشي سړو ته. اوس موږ تاسو غور وکړو کمې زنانه چې داسې فیشني برقې اچولي، تنګې لنډې برقې اچولي، په هغې کې د دې زینت نور هم ښکاره شي. دکه شان بوډۍ ښځه به او فیشني برقه ورته واچوه دا به ښکلې ښکاري، دلکش وي، زړونه ځان ته مایله کوي، نظر ځان ته راکاږي. نو حکم دا دی چې ستا زینت سړي ونه ګوري او دغه برقه کې ستا زینت ته نور هم د خلکو خیال کېږي. نو دکه شان برقې ګورې دا دې ته پرده نه وایي. چرته وکې تپوس دا د پرده په زمره کې نه ده داخله،
د قمیص د پاسه بل قمیص اچول کور کې کولی شي. بار دې ته پرده نه ویل کېږي، دا د شرعي پردې په حکم کې نه ده. د عربي او محاوره ده لا تحفظ المرأة الا فی بیتها. ښځه صرف اور صرف په خپل کور کې محفوظه ده، چې د کور نه بار کېږي د دې حفاظت نه کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ایاکم والدخول علی النساء، ښځو سره ځان دا اختلاط نه اوساتئ، ښځو سره ناسته پاسته